العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وكمل أتباعه وبارك وسلم. تاسو ته په تردید د فرقه وهابیه خارجیه مارقه داغه برد کې دلایل روان او داغو د باطل عقاید ردونه چې باغی کې اولنۍ خبره دا و چې د توسل بالذوات الفاضله نه انکار. باغی باندې تاسو ته تیر زیارت په درس کې اول نمبر دا آیات کریمه او د دې د لاندې مفسرین حواله پیش وي چې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. اوس دویم نمبر دا آیات کریمه ده چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. سورۃ مائده آیات نمبر 15 او سپاره نمبر 4. یا ایها الذین آمنوا اے مومنان اتقوا الله ویرګی دا الله جل جلاله نه وابتغوا او طلب کوي الیه الله جل جلاله ته الوسیله وسیله. اوس د دې وسیلې نه څه شی مراد ده؟ نو په دې کې مختلف تعبیرات شوي. یو تعبیر دا ده تفسیر بحر محیط د دې آیات دلان دي لیکي په جلد 3 او صفحه نمبر 654 کې کم بحر محیط چې زما سره زه چې دلته د کوم تفاسیر او حواله وامه د جلد او صفحې نو دا هغه دي چې کم دلته زما سره مبارکانو په برکات راځي الحمدلله. نو بیا چاپونه بدلی په بل چا په جلد او صفحه کې فرق نو بس آیات دی راړی په آیات باندې دیګوي. نو تفسیر بحر محیط په جلد 3 صفحه نمبر 654 کې وایي چې الوسیله القربه. د وسیله یو معنی په قربت سره کوي یعنی الله تعالی ته نږدېکت او طلب، او بل معنی په حاجت سره کوي چې الله تعالی ته حاجت خپل طلب کوي یعنی دعاګانې کوي غواړي. بل معنی په طاعت سره کوي، او بل معنی چې کم دی لکه په جنت شریف سره کوي، او بل معنی چې کم دی لکه په افضل د درجاتو د جنت سره. او تفسیر بغوی جلد 2 او صفحه نمبر 4 هغه کې هغه وایي چې وسیله فعیلتون وزن دی په معنی د قربت او د تقرب سره. او تفسیر خازینه جلد 2 او صفحه نمبر 1 هغه کې وایي چې وسیله په معنی د تقرب به طاعت او بما يرضيه، طاعت الله تعالی عبادت او هر هغه شی چې خدای تعالی راضي کوي. او تفسیر بیزاوی په جلد نمبر 1 او صفحه نمبر 215 کې وایي چې وسیله په معنی د تقرب په طاعات او ترک المعاصی و منزله فی الجنه، یعنی ځان نږدې کول الله تعالی ته په طاعات باندې په پر حدود ګناهونو باندې، او دغه شانې هغه منزله د جنت د الله تعالی نه طلبول. او تفسیر در منصور په جلد نمبر 3 صفحه نمبر 1 او یایم کې وایي چې وسیله په معنی د تقرب او ایمان کامل او حاجت په دې معنی سره. او تفسیر د شیخ اکبر ابن العربی رحمت الله علیه په جلد اول صفحه نمبر 1 او یایم باندې فرمایي چې اتقوا الله کې د تقوا په دغه کې لیکي چې اتقوا الله بالتزکیه او وابتغوا الیه الوسیله بالتحلیه او وجاهدوا فی سبیله بمحو الصفات وفناء الذات. یعنی تاسو چې کوم دی لکه د خدای پاک نو ویریږي په تزکیه سره ان خپل نفس او عناصر چې کوم دی لکه دا پاک کړي، او طلب کوي خدای پاک ته وسیله په تحلیه سره چې تاسو په صفات حمیده باندې او دا په صفات د قرب الهی باندې او په تخلق په اخلاق الله باندې او په اعمال صالحه باندې ځان خسته کوي، او جهاد فی سبیل الله وکي، خاص کر هغه جهاد اکبر په محو د صفات سره او په پناه د ذات سره. او تفسیر مدارک په صفحه نمبر 202 او جلد اول باندې لیکي چې وسیله په معنا د تقرب سره په فعل د خیراتو
او په ترک د سیئات باندې چې د خیر کارونه کې او بدی پرېدي. او تفسیر ابن جریر جلد نمبر چې کوم دی لکه 4 باندې د دې آیات لاندې لیکي چې وسیله په معنا د قربت باندې، په معنا د مسألت باندې او په معنا د محبت باندې هم راځي چې وابتغوا الیه الوسیله يتحبب الى الله تعالی. الله جل جلاله تزان محبوب کوي په متابعت نبوي صلی الله علیه وسلم سره. او تفسیر جمل په جلد 2 او صفحه نمبر 213 باندې لیکي چې وسیله په معنا د تقرب بالعمل باندې چې په عمل صالح باندې الله تزان نږدې کوي. او تفسیر قرطبي وایي په جلد نمبر 4 او صفحه نمبر 144 باندې چې وسیله په معنا د قربت او د درجه په جنت باندې راځي. او تفسیر کبیر وایي په جلد 13 او صفحه 133 باندې چې وسیله په معنا د تقرب په تحصیل الرضا بالعبادات چې نږدې کوي ځان الله تعالی ته په حاصلونه د رضا د الله تعالی سره په عبادت او په طاعات باندې. او تفسیر سمرقندی په جلد 1 او صفحه 308 باندې وایي چې وسیله په معنا د تقرب او د فضیلت بالاعمال په دې معنا سره. او ابن کثیر اگر چې د ابن قیم شاګرد دی او د جمهور متن په اصول فروع کې مخالف دی، د بدایه او نهایه په مقدمه کې لیکلي دي. او هغه دلته لیکي چې په صفحه 2 او صفحه 1515 باندې چې وسیله په معنا د تقرب بالعمل او یاغه درجه د جنت چې دا ځان په دعا کې داغه د پاره سوال راغلی دی، بیا داغه متعلقه احادیث چې کوم دي دا یې راوړي. نو یو طرف ته مفسرین د وسیلې دا معنی کړی چې کوم تاسو ته ذکر شو چې دا وسیله چې دی نو لنډه دا چې په معنا د تقرب سره شوله، د حاجت او د طاعت سره شوله، د جنت سره، د افضل درجاتو د جنت سره، او هغه منزله په جنت او ایمان کامل، او دغه شان چې کوم دی لکه هغه مقام د وسیلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره غوښتل کنه وغیرہ، لکه پدې او د محبت په معنا سره تحببوا الى الله تعالی کنه پدې معنی سره وسیله راځي. اوس ګوره کو پدې معنی کې تاسو سوچ وکړئ چې وسیله په معنا د قربت ته چې الله تعالی ته ځان نږدې کوي، او به پاغي کې دا راځي چې خدای تعالی په طاعت سره او په ما يرضيه چې کوم شی الله تعالی راضي کوي نو پاغي باندې تاسو خدای پاک ته ځان نږدې کوي. نو پدې کې مغه وسیله د زوات فاضله او په زمن کې راځي. څنګه راځي؟ ځکه چې ته د خدای تعالی طاعت کې او هغه شی چې خدای تعالی جل جلاله راضي کوي او د الله تعالی د رضا کار اختیاري، نو باز د الله تعالی د رضا د کارونو نه دغه خبرم ده چې صحبت د صالحین او محبت د صالحین او داغو په وسیله سره الله پاک ته تقرب حاصلول او داغو په دعا سره چې کوم دی لکه دغه کول د خپل حاجات ته غوښتل داغو لا يرد قضاء الا الدعاء او داغو په وسیله سره لکه دام د دې په زمن کې راځي. او دومره ده چې صراحتا تور پدې کې پدې قول اول کې رانه ټیک شو. دا دی یو طرف ته عبارات شو چې تاسو ته ما پیش کړ. اوس دویم طرف ته عبارات، دویم طرف ته چې کوم دی لکه تمال راکړه دا تفسیر سواوی، دا تفسیر سواوی دا کاغه پیسه دا تفسیر سواوی دی او د دې مصنف چې کوم دی نو دا څه شی دی مالکی مذهب دی او کلک اهل سنت والجماعت دی او د وهابیانو د خوارجو کلک خلاف دی او کلک اهل سنت والجماعت دی په ټول تفسیر د ذکر د رفض او د شیعه خبره نشته. په د باندې چې دا کوم تهمت شیعاګان د رفض او د تشیع لګي نو د دې مثال دی لکه په دې زمانه کې چې د دې زمانه نجدیان او جبریه زمونږ په مبارکانو باندې دا بغیر حق تهمتونه لګي، دا بغیر حق تهمتونه دي. تقیدی سلوکی رحمت الله علیه د دین نه اخلاص شوی د دې تهمتونه، او علامه بصاوی رحمت الله علیه د دې تهمتونو نه اخلاص شوی. تفسیر روح البیان مصنف رحمت الله د دې تهمتونو نه اخلاص شوی. خبره پېښ د څه بصیر واخ دا کلک مالکی مذهب اهل سنت علیم دی او سواوی چې کوم دا د جلالین شریف شرح نو په دې کې دا جلد اول دی او صفحه نمبر 400 او 90 ده 400 او 90 او دا سوره مائده د آیات وابتغوا الیه الوسیله دا نس ماسو 407 ودا دلته دې په دې وسیله کې فرمایي
وسیله معنی اول جلالین شریف کوي وابتغوا اطلبوا الیه الوسیله اما ما يقربكم الیه من طاعته چې کوم څه تاسو نږدې کې الله پاک ته چاغه طاعات د الله تعالی دا طاعات په زمن کې وسره دا د صالحینو توسل هم راځي من طاعاته نبي کو دغه طاعات فرض وي او نفل الى ما لا يزال عبد يتقرب اليه بالنوافل حتى احببته الحديث بیا مخکې وایي چې ابتغاء د وسیلې فعل د مامورات له کنه او بیا مخکې د دې کې و ابتغاء الوسیله ما يقربه الیه مطلقا ابتغاء د وسیلې اصل کې چې دنو هر غشي ته وایي چې نږدې کوي د بنده لره الله سبحانه و تعالی ته مطلقاً ته ان یواز عبادات نو څنګه ومن جمله ذلك محبه انبیاء الله تعالی و اولیاء او د جملې د وسیلې نه چې الله پاک ته سړی نږدې شي نو هغه محبت د انبیاء کرام علیهم السلام او د اولیاء کرام د الله تعالی رحمهم الله والصدقات او صدقې او زیارت احباب الله او بل زیارت کول دي د الله د دوستانو یا په ژوند باندې دغه ملاقات تتل او صحبت کول او فیض حاصلول او یا پس د وصال نه دغه مزار شریف تتل او فیض حاصلول او دغه سه وکثرت الدعاء ډیرواله د دعا د وسیله الرحیم خپل ولی پالل وکثرت الذکر او دغه شان چې کم دی لکه ډیرواله د ذکر دی وکثرت الذکر وغير ذلك فالمعنى كل ما يقربكم الى الله تعالى فالزموه نو معنی د وبتغوا الیه الوسیله دا شو چې هر هغه څه چې نږدې کوي تاسو لره الله سبحانه و تعالی نو دغه شی په ځان باندې لازم او وترکو ما يبعدكم عنه او فريد وي هر هغه څه چې د الله پاک نم جدا کوي او دا خو ښکاره خبره ده چې د اولیاء او صحبت او بیعت او داغي محبت دا خو الله پاک ته سړی نږدې کوي اذا علمت ذلك کله چې په دې پوه شوې نو فمن الضلال البين والخسران الظاهر تكفير المسلمين بزياره اولياء الله تعالى زاعمين ان زيارتهم من عباده غير الله نو وای دا گمراهی کارنه او دا تاوان ظاهر نه داده چې یو سړی مسلمانانو ته د کفر نسبت کوي په سبب د زیارت د اولیاء کرام علیهم الرضوان او دا زعم او باطل ګمان کوي چې ګنې د زیارت چې دی نو دا عبادت غیر الله دی کلا بل هي من جمله المحبه في الله هرگز دا سینه دا بلکې دا د جملې د محبت په الله نه دی دا حب الله دی شاید افاغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الا لا ایمان لمن لا محبت له هغه سړی د ایمان نشته چې داغه سره محبت د الله د دوستانو نه او دغه شان چې کم دی لکه دا هغه وسیله ده چې الله پاک دغه په حق کې فرمایلی چې وبتغوا الیه الوسیله تفسیر سواوی نو تفسیر سواوی د عبارت نه معلومه شوله چې وسیله هر هغه څه ته وایي چې الله تعالی ته سړی نږدې کینو هغه عبادتي او محبت د اولیاء کرام او د صالحین کو زیارت ناغو مبارکانی خبره دې فکر ورسید خو چې لکه الله تعالی ته سړی نږدې نو په دې کې دا محبت د اولیاء او د انبیاء علیهم السلام او د ابو زیارت شریف دا پکې راځي او دا نه د مگر وسیله د فزوات فاضله وبای خبره دې فکر ورسید نو اعمال صالحه پکې رالو چې صدقات او کثرت د دعا او کنه نور عبادت او صله رحمی او کثرت ذکر او وغیرہ او ورسره پکې چې کم دی لکه د زوات فاضله چې دی د محبت او د صحبت او د زیارت او دا پکې هم څه شي شو راځي دا تفسیر سواوی عبارت شو دا دویم نمبرو په دې آیات کریمه باندې چې کم دی لکه تمادرا کا تفسیر مظهری جلد دریم او صفحه نمبر 91 92 یو نوی او 92 تفسیر مظهری ثم صفحه مویل تفسیر مظهری وی وابتغوا الیه الوسیله وی مراد د وسیلین ایت تقرب دی او وی دا خبر روایت کړي د حاکم نشابوری رحمت الله علیه د حذیفه رضی الله عنه چې مراد د وسیلین تقرب الی الله تعالی نږدې کول دغه روایت پریانی صاحب کړي د عبد بن حمید صاحب ابن منذر صاحب ابن ابي حاتم صاحب د ټول ابن عباس رضی الله عنهما هم چې مراد د ابتغاء د وسیلین تقرب. وس علامه قاضی رحمت الله علیه فرمایي قلت
زوی ما یعنی تقربا ذاتیا بلا کیف. دا وسله مبارک شو کې د امام ربانی رضی الله عنه په خلفای سلسله کې نقشبندی مجددی بزرګ دی. نو امام ربانی رضی الله عنه چې کومه باریکۍ ته رسیدلې دی، امام معصوم رضی الله عنه هغه باریکی دم ذکر چې مراد په دې آیات کریمه کې چې کوم دی لکه څه شی دی تقرب ذاتی بلا کیف، چې الله تعالی ته وسیله ولټوي، یعنی الله تعالی جل جلاله هغه ذات اقدس شریف ته بلا کیف ځان نږدې کوي، یعنی د معرفت مقام حاصل او کار خبره ده چې دا بغیر د بیعت او د صحبت د بزرګانو نه کیږي. په قاموس کې ویلي دي چې وسیله چې د منزله ده پنځ د مالک او د بادشاہ باندې، او دغه شان درجه ده او د قربت په معنی باندې راځي، او واصل د راغب په معنی باندې راځي. او په صحاح د جوهری صاحب کې ویلي چې وسیله چې د توسل الی شی برغبتین په شوق سره یو شی ته ځان رسول، او دا اخص د وسیله په سواد سره دا غي ځکه د وجه ردی چې دا غي لره متضمن دی، دا په خپل متضمن دی معنی د رغبت نه. او په حدیث کې وسیله راغلی دی چې دا درجه عند الله ده چې نشته فوق د دینه بل درجه. او حدیث کې راځي فصل الله ايؤتيني الوسيله، د خدای پاک متاسه سوال کوي چې الله پاک راکې ماته وسیله، دا مقام چې دې ته ما واصل. رواه احمد بسند صحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا. او روایت کړی دی مسلم د عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی چې کله تاسو د مؤذن نواوري داغه کلمات د اذان متاسم هغه کلمات وایي څنګه چې هغه، او بیا چې اذان شریف ختم شي نو داغه نرسته ثم صلوا علی، نو د اذان نرسته درود شریف وستل سنت، نو بیا رسته د اذان نه په ما باندې درود ورکړي، ځکه چې څوک په ما باندې یو ځل درود ولېږي نو الله سبحانه و تعالی په لس رحمت علی. او ثم صلی الله علی الوسیله، او بیا د خدای پاک نه زما د پاره د وسیلې سوال وکړي، هغه اللهم رب هذه الدعوه التامه دعا چې د باغې کې مال د وسیلې سوال وکړي. ځکه دا یو منزله د په جنت کې لا ينبغي چې مناسب نه ده مگر د یو بنده د پاره د عبادت د الله تعالی. او ارجو ان اكون انا هو، زه امید ساتم چې دغه بنده د الله سبحانه و تعالی چې دی نو دا بزیم. فمن سأل لي الوسيله حلت عليه الشفاعه، نو چا چې مال وسیله سوال وکړو نو زما شفاعت چې کوم دی رده لپاره حلال شو، نو زکه بسروس خلق ورزقنا شفاعت او د شفاعت هغه دعا کوي چې الله شفاعت د مبارک باندې نصیب. دا مسلم شریف حدیث دی. نو اوس په دې سوال وشي علامه قاضي صاحب فرمایي چې دا حدیث په دلالت پدې کوي چې وسیله یو درجه ده چې نشته په وخت دینه بل درجه، او خامخ دا خو مختصره په نبی له صلوات و سلام پوره، لکه چې دلالت کوي په دې باندې نصوص او اجماع د امت. او دا قول د باری تعالی چې وبتغوا الیه الوسیله ته دا خو امت ته امر دی چې تاسو وسیله طلب کړئ، دا خو امر دی په طلب د وسیله. او ظاهری کې خود دې نه دا چې را جایز دی غني حصول د مقام د وسیله د جنت هم د غیر د نبی له صلوات و سلام د پاره، نو به وجه تخصیص د نبی له صلوات و سلام سره چې دا خو هغه پس خاص. نو دا جواب کوي خود زویم المرتبه المختصه بالنبي صلی الله علیه وسلم لا يمكن حصولها لاحد من الناس بلسانه، کومه مرتبه چې مختصه په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پوری نو ممکن نه ده چې حصول دا غیر راشي بل چاته یو کس د خلکو ته بالاصاله، یعنی بالاصاله وتن حاصله، اگر چې بالتبعیت و وراثت حاصله، ولكن جاز حصولها لكمل افراد امته بالتبعیه والوراثه. خو جایز ده چې حاصل شي دا وسیله هغه کومل افراد د امت د نبی رسول الله والسلام ته چې راسخین اولیاء کرام دي په تبعیت او په وراثت سره. خو څوک وایي چې یاره زه دې مقام زیادت تشریح غواړم، ومن طلب زياده شرح هذا المقام فليرجع الى مكاتب السيد وامام القيوم الرباني المجدد الفساني رضي الله تعالى عنه. نو دې رجوع وکي مکاتب زمنګ سردار او د امام قیوم ربانی مجدد الفسانی رضی الله عنه مکتوبات شوی، او د دې ځګینه ختمي ډیر زیات اعتراضات او معاندین او متعصبین او د غافلین چې هغه غافل دي د حقیقت د امر د کلام د امام ربانی رحمت الله علیه د خبرې په حقیقت نه پیږي، نو هغه اعتراضونه ټول په سره د پکی. او ممکنه ده چې ویلې چې وسیله چې کوم دین او دا عامه درجات د قرب د الله تعالی، او هغه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام طلب کړی ځان د پاره نه هو اعلی افراد هداي اعلی د افراد د وسیله کې، او نور د امت د پاره چې کم دی لکه مختلفه مرتبه د وسیلې په مراتب د جنت کې شته. په خبره پوښ نو خلاصه چې کم دی لکه دغه داش ول د تفسیر مظهری د قول چې یو د وسیلې معنی پس شي سره وکړه تقرب ذاتی بلا کې،
بیا شوی مطلب باندې تقرب او دغه شان درجه قربت و غیره کنه توسل الی شی برغبتین و غیره دا معنی وکي او تقرب ذاتی بلا کې او دا تقرب ذاتی بلا کې په کوم دی بیا شوی مطلب باندې دا بغیر د صحبت او د بیعت د صالحین عادت الهی په دې جاری دي چې دې نه بغیر نه حاصلې نو وسیله به زوات الفاضله پکې هم راځي بل دا چې لکه د نبی رسول الله والسلام د پاره دغه مقام د وسیلې سوال وکړي لکه دغه بعد الاذان او بل دا چې لکه د کومل افراد د امت لپاره هم بالتبعیت دغه مقام نه حصہ ده نو هغه مبارکان د ځان د پاره دغه مقام بالتبعیت او وراثت غواړي او بل د نور عام افراد د مؤمنانو د امت لپاره چې کم دی لکه داغو د اندازې په مناسب باندې مختلفې درجې دي د مقام د وسیلې به مخکېلی کی فائدہ وېدا کېدل د رغبت او د محبت چې دا داخل دي په مفهوم د وسیله کې چې الله پاک ته وسیله او قرب ولټوي په رغبت او په محبت سره لکه چې ذکر کړی دي علامه جوهری صاحب رحمت الله په صحاح کې نو دا ته دا پیدا رسي چې ترقی چې دغه مقام ته نو دا منوت ده په محبت باندې لا بشي ان اخر نه په بل شي باندې یعنی دا د مقامات او محبت نه چې څومره د الله پاک جل شانه محبت د چا سره ډیر وي نو په دې مقام مشرف شي او تایید کوي د هغه قول قال المجدد رضی الله عنه فرمایلی چې سیر نظری په مرتبه د لا تعین کې هغه مرتبه چې دا اعلی د مراتب د قرب الهی نه چې نشته په وخت دینه بل درجه او په دې کې به درجات په خپل باندې غیر متناهی په مان لا تقف عند حد انسان او د دینه کنایه شوی د په دې قول د نبی رسول الله چې دی مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب او ولا نبي مرسل چې زما د الله پاک سره داسې وخت دی چې نزيږي زما سپاږي کې یو ملک مقرب او نبی مرسل علی نبی نو علیه السلام نو دغه اعلی درجه د لا تعین او باقي کې سیر نظری چې نو منوط بالمحبه دا چې کم دی لکه موقوف دی په دغه محبت ذاتی د الله تعالی باندې دغه وسیله تقرب ذاتی الا الله تعالی دی په دغه محبت ذاتی سره والله اعلم او دا محبت چې دی نو دا به ثمره د اتباع سنت ځکه چې فتبعوني يحببكم الله نو لکه کمال متابعت د نبی رسول الله ظاهرا و باطنا چره نو دا افاده کوي د حصول دغه مرتبه لما يشاء الله تعالی طبعا وراثه چې چاله خدای پاک غواړي به تبعیت او وراثت چې څومره په صحیح عقیده د اهل سنت والجماعت او سنت په اتباع کې او چې کوم دی لکه په ظاهر او په باطن کې هغه متابعت نبی صلی الله علیه وسلم او دغه درجات چې هغه درجات چې څومره هغه سړي ته حاصل شي چې هغه د صالحین او صحبت او د بیعت نه بغیر د حاصلې نو په دغه په برکت باندې به کوم دی لکه دغه کامل محبت په نصیب شي او دغه د برکت ته بیا چې کم دی لکه دغه خاص مقام چې کم دی لکه ردی نه به فیاضیابی بل وراثت حاصل شي دا د تفسیر مظهری عبارت شو په دې پوښو تو وسرا کا تفسیر روح البیان تفسیر روح البیان شریف او صفحه نمبر 388 او جلد نمبر 2 تفسیر روح البیان شریف وی وابتغوا الیه الوسیله فی ابناء الاوصاف طلب کوي الله تعالی ته وسیله چې پانی کوي چې کم دی لکه د خپل نفس د صفات رذیله نفس او د نفس صفات رذیله پانی کوي نو وسدا بسنګ راځي بیا لیکي واعلم ان الايه الكريمه صرحت بالامر بابتغاء الوسيله ولا بد منها البتة ويا شجاعات كريمه هو تصريح وکړه فامر کول څه په طلب کوونه د وسیله نو نشته اخلاصي ردینه خامخ فان الوصول الى الله تعالى لا يحصل الا بالوسيله ذكر سيد الله سبحانه وتعالى تشدي نو دا نکیږي مگر په وسیله باندې کی اوس دا وسیله څوک ده وهي علماء الحقيقه او مشايخ الطريقه او دا وسیله چې کوم ده پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه آل او اصحاب رضی الله عنهم بعد دا علماء د حقیقت دي او مشایخ د طریقت دي علماء د حقیقت دي ته وایي چې واځي ظاهري علم عالمان نه بلکې ظاهري علم سره باطینی علم جمع کړي او په مقام د حقیقت باندې مشاهده کوي چې یو چې کوم دی لکه ظاهر د شریعت دی او یو طریقت دی او یو حقیقت د شریعت دی نو چې دی حقیقت تواسیل نو دغه علماء عارفین او مشایخ د طریقت فکر دي شو دا الله تعالی ته وسیله دا وسیله د زوات الفاضله شو خبره پیش حافظ شیرازی بابا رحمت الله علیه و قطع این مرحله به همراهی خبیر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی و قطع د دې مرحله د الله د رسیدو د معرفت چې به د همراهی او د مرګرتیا د خضر علیه السلام یعنی هغه پیر مبارک سات چې خضر صفت دی داغه نه بغیر دغه وسیلې نه بغیر مکوه زکه چې تیری دی وای ریګته د خطر د گمراهی نه یاش په
اول عمل بالنفس يزيد في وجودها او واما العمل وفق اشاره او ارچ عمل کول دي د خپل ځان د طرفه لکه دا جبریه چې رضان ریاضتونه کوي او یا نور بعض خلک عوام الناس نو دا زیته راولي چې کم دی لکه پس شي کې په وجود د نفس کې دا نور نفسانیت ریاکاری او غرور او انانیت پکې راځي او اما العمل ورچ عمل دی په موافق د اشاره د مرشد باندې نو د مرشد مبارک چې دی غستاله نیکو عملونو هغه کیشته تا ته عیب جن ښکارا کوي چې روسته ظالم باچا د نفس راضي چې هغه د نفس زور باندې غصب نه کوي په باب الاشارات کې مفسرین فرمایي نو ارچ عمل په موافق د اشاره د مرشد دی او دلالت الانبیاء والاولیاء او په دلالت د انبیاء علیهم السلام او د اولیاء کرام او دغه په دغه سره په راهنمایي سره کم دغه عمل دی نو فیخلصها من الوجود ويرفع الحجاب نو دا خلاصي مرید لره د وجود د نفس نه او رفع کوي دغه حجاب د نفس او حجابات لره او یوصل الطالب الى رب الارباب او رسوي چې کم دی لکه طالب صادق لره هغه رب الارباب جل جلاله ته چې الله سبحانه وتعالى دی بیا یې په نور اوږد تحقیق کړی تر اخیره پورې په خبره لري فکر ورسېد وفي صحبة الأخيار والصلحاء شرف عظيم وسعادة عظمى فکر د شو دغه شرف عظیم او سعادت عظمى ده دې مبارکانو په دغه کې چې کوم دی لکه په صحبت کې ولې بتاله مدار د تفسیر روح البيان شریف عبارت شو صفحه 388 او جلد نمبر 2 اوس دا دغه چې کوم دی دا مکتوبات معصومیه شریف حضرت امام محمد معصوم رضی الله عنه چې فرزند ارجمند ایمان ربانی رضی الله عنه مبارک دی او عظیم شخصیت دی نو د مبارک په ولسم نمبر مکتوب کې فرمایي د دریم دفتر او دریم جلد مکتوب نمبر ولسم او صفحه نمبر چې کوم دی لکه 240 په دې کې د مبارک فرمایي چې درین راه غیب الغیب بی دستگیری مرشد کامل راه رفتن و سلوک نمودن بسې مشکل است په دې لار د هغه ذات کې چې غیب الغیب دی چې هغه ذات غیب الغیب وراء الورا ته طلبه نو بغیر د دستگیری د مرشد کامل مکمل نه په دې لار باندې تلل او سلوک چې کوم دی لکه کول بسې مشکل است ډېر سخت مشکل دی یو سړی وایي زه په خپل ریاضتونو او نفلونو او چیلو لوګو تګو تندو په دې باندې ورسېږم ایوازي نو نه کېږي چې څو پورې وته پیر کامل مکمل مبارک لاس نه ورکړي پیر دستگیر حق سبحانه و تعالی میں فرماید الله سبحانه و تعالی په قران مجید کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وابتغوا الیه الوسیله طلب کوي الله پاک ته وسیله هرگاه به بارگاه سلاطین مجازی به وسیله نه میتوان رسید هر کله چې دربار د مجازی بچایانو ته به د وسیلې څوک نشي رسیدي کوي سړی وایي زه ډایرک ورځم او د بچا سره ملاویږم نو نشي ملاوي دي هغه وسیلې به ول طلبای نو ډیر په مشکله به تور رسید نو بدرگاه سلطان حقیقی نو وسغه درگاه د سلطان حقیقی ته چې الله سبحانه و تعالی د شاهنشاه تحقیقی او هغه شاهنشاه تحقیقی جل جلاله ته چې الله سبحانه و تعالی دی نو وسیله ضرور و ناگزیر است وسیله د دې لپاره بالکل ضرور ده او ما لابد منه د خلاصیت نشته نو ځکه په الله پاک امر او فرمایو چې وابتغوا الیه الوسیله الله ته وسیله طلب کړي نو دغه الله پاک هغه مرتبه د ذات غیب الغیب چې دا دته د مرشد کامل مکمل د بیعت او د صحبت نه بغیر رسۍ نه کیږي په خبره فکر ورسې او هم بعینه دقس امام ربانی رضی الله عنه په مکتوبات شریف جلد اول کې فرمایلی دي چې وابتغوا الیه الوسیله چې دینه مراد د وسیلې نه بیعت د مرشد کامل مکمل دی چې د کامل مکمل ولی الله بیعت به وکي او داغه صحبت به اختیار کی نو داغه په توجهات عالیه وسو داغه په تربیت سره به ستاله طایب صفاشي او هغه د غیب انوار په کې جلوګر شي او معرفت د الله تعالی ته فکر دي شو او هغه د ذات غیب او غیب جل جلاله معرفت ته واصل شي ايش په خبره مکتوبات معصومیه شریف او ورسره مکتوبات مجددیه شریف جلد اول د امام ربانی رضی الله عنه فکر دي شو نو دغه حواله دغه القول الجميل را شاه ولی الله چې دا چې کله
مخکې د شاه عبدالرحیم صاحب د والد صاحب نقشبندي بزرګ دی داغه نه موریدو نو په هغه وخت کې دا کتاب لیکلی دی د دې کتاب نوم دی چې کوم دی لکه القول الجمیل نو په دې کې ډېرې ښې خبرې او وروستو بیا پکې دا ګډوډي چې راغلې وه چې کوثري صاحب بیا دا کتاب په رد کې ولیکه حسن التقاضي دا ګډوډي پکې بیا وروسته راغلې نو دې کې دی لیکي وای دا آیات راوړي وابتغوا الیه الوسیله نو په دې باندې لیکي بیا دا د اردو ترجمه او شرح ده وای په دې اولنی آیات کې د وسیلې نه مراد بیعت د مرشد ده وای بیا یې لیکلي دي په حاشیه د دې کې چې منګه د خپل نیکو حضرت شاه عبدالرحیم صاحب قدس الروح د یو مورید نه اوریدلی دي چې داغه یو هم عصر عالم او داغه سره د بیعت په سنت یا بدعت کېدو باندې اوسه گفتگو وکړه نو شاه عبدالرحیم صاحب رحمت الله علیه چې نو هغه وته د بیعت په مشروعیت باندې د دې آیات استدلال وکړي چې وابتغوا الیه الوسیله او وی فرمایل چې دا ممکن نه ده چې د وسیلې نه د مراد ایمان شي لکه د بعض مفسرین ته د ایمان معنا غسته وسو ایمان کامل معنا ته مراد شي چې هغه په سلوک سره حاصلېږي نو به ټیک هغه نفس ایمان خو ته ذکر دلته مراد نه دی چې هغه ایه الذین آمنو کې دغه شورا لګا خطاب په مؤمنانو ته نو ممکن نه ده چې د وسیلې نه مراد ایمان شي په دې آیات کې وای ځکه چې خطاب اهل ایمان ته شوی یا ایه الذین آمنو په دې دلالت او عمل صالح هم ته مراد نه دی ځکه چې هغه په تقوا کې داخل دی ځکه تقوا عبارت دی د دینه چې امتثال د اوامر او اجتناب د نواهی او د الله پاک اوامر سره راټینګ کی او د مناهیونه سره ځان وساتي او قاعده دا د عطف چې د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې مغایرت ذاتی او اتحاد چې کم دی لکه څه شی حکمي وي یعنی هغه نحوی لحاظ سره حکم یوي کو یو مرفوع بل بم مرفوع کو یو منصوب بل بم منصوب کو یو مجرور بل بم مجرور خو ذاتن تور بک مغایرت او دا اتقوا الله چې دین په دې دا وابتغوا الیه الوسیله دا په عتب دی نو اتقوا الله چې دین هغه معطوفون علیه دی وابتغوا الیه الوسیله په څه شی دی معطوفون علیه کې ذاتن مغایرت پکار چې مغایرت پکار دی نو لہذا د وسیلې نه مراد اعمال صالحه نه دي لکه اکثر مفسرین چې ویلي دي چې د دې نه مراد چې کوم دی لکه طاعات او عبادات او غیره دي په خبره پیښ ویل کړه خپل علم په مناسب باندې هغه دا خبره کوي نو وای چې ذات هم مراد نه دي ځکه خو په اتقوا الله کې راځي کنه تقوا څه ته وایي امتثال د اوامر اجتناب د نواهی بس د اعمال صالحه په دې کې راځي او دغه سي د ابتغاء د وسیلې نه په دې آیات کې مراد جهاد هم نه دی ام په دغه دلیل مذکور سره ځکه چې وقته وجاهدوا فی سبیله غروسته چې کوم دی په بل عتب سره ذکر کی او معطوف په کې ذاتن مغایرت نو وی متعینه شولا چې د وسیلې نه مراد ارادت او بیعت د مرشد دی خبره پېښ او بیا دا غینه بعد چې بیعت وکینو خامخه د سلوک بلار کې په مجاهده کول غواړي او ریاست پکې کول غواړي د اړې طریقې په خپل اصول باندې کنه نو هغه ته وی بیا په دې کې اشاره کوي چې وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون نو یو لاري او یو د لاري د تللو قوتي او یو د لاري صفای نو لار چې کوم د شریعت هغه ایمان او تقوا ده صحیح عقیده د اهل سنت والجماعت او تقوا پرهیزګاری اعمال صالحه او د نارواونه پرهیز ده لار ده او دا ابتغاء د وسیلې چې د الله د دوستانو صحبت او بیعت او وسیله راټینګول دا د دې لارې د طلوع قوت دی یاشولي ایمان کامل چې سړی ته نصیب کیږي او حقيقي او تقوا پرهیزګاری چې سړی ته نصیب کیږي او توبه او توفیق نو دا د دې مرشد کامل مکمل د صحبت او بیعت او توجه په واسطه سره کیږي دا قوت رهروی دی او هغه jihad چې کوم دی د افاقي دشمنانو سره چې راوالي چې کفار او چې کوم دی لکه د غری د ملحدین دي نو هغه تصفیه د راه ده د لارې صفای ده چې د دې شریعت او د طریقت د لارې کم ډاکوان دي چې دا د منځ زایل کلی شي چې لار صفاجي چې خند مخه ته او هغه انفسي دشمنان چې دي چې نفس دی د نفس سره مجاهده نو څو پوری چې سالک په مقام د مجاهده کې نو دې ته مقام د طریقت او کله چې انوار او تجلیات او تواصل شي ول طائف صفاشي او په باطن باندې هغه د غیب انوار جلوګر شي نو دې ته به مقام د حقیقت
یو مقام د طریقت دی چې په هغې کې تکلف دی او مشقت دی پکې او مجاهده ده پکې، یو مقام د حقیقت دی چې هغه بلا کلفت حاصل. وجاهدوا فی سبیله کې دغه جهاد اکبر ته چې کوم دی لکه هم بیا اشاره ده. یو جهاد کبیر دی علمی، یو جهاد اکبر دی نفس سره چې کوم دی او د شیطان سره بیا شوی مطلب باندې، او یو جهاد اصغر دی د افاقی دشمنانو سره. نو دا تحقیق چې کوم دی دا د آیات لاندې او څه شي کې کړی دی القول الجمیل. په خبره دې فکر ورسې القول الجمیل. نو شاه ولی الله چې دی دا دغه ته ډیر زیات مقبول دی د وابیانو، ځکه وابیان ته چې کوم دی لکه مجدد وي، ولی وته مجدد وي، د سلو کالو مجدد وته وي، ځکه چې روس ته کله په دکې ګډوډي رااله او حجت الله البالغه کې ته کومې ګاډي وړي خبرې صادرې شوې او یا په فوز الکبیر کې او یا وغیره، نو د هغه ګډوډو په وجه باندې دی چې کوم دی د مجدد لقب ورکړي چې رایلې هغه د زړې عقیدې دهقندي وکړل او خلک یې وابیت طرف ته راغله. نو مطلب دا دی چې دا د وابیانو په نيز مجدد هم دی کنه، او دلته خوردم تیار د وهابیانو روان دي. نو دا د قول چې کوم دی نو لکه استشهادن منګه پیش کړو دا باغی باندې څه شي دا غي د پاسه حجت، او من وجه دا قول اعتدادن هم صحیح کیږي، ځکه چې لکه دا قول د شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه او هغه بزرګو باغی کې ګډوډي نه وراغله، او بل دا چې لکه دا اصل کې د امام ربانی رضی الله عنه د امام معصوم رضی الله عنه دا خبرې چې وبتغوا الیه الوسیله مراد بیعت مرشد دی، نو دا د هغې دپاره تایید او تشریح ده. خبره دې فکر ورسې. نو دا د عبارت د څه شي شو د القول الجمیل صفحه نمبر 33 مترجم اردو. هغه شرح وقایه تراکه دا شرح وقایه کې دا ولنۍ خطبه چې راځي نو په دې اولنۍ خطبه کې لفظ د عبد متوسل راځي، دا سوي چې وبعد فيقول العبد المتوسل الى الله تعالى باقوى ذريعه عبد الله ابن مسعود ابن تاج الشريعه، وايي هغه بنده چې خدای پاک ته وسیله او تقرب لټي په اقوا ذریعه سره. نو په دې باندې چې کوم دی لکه په دې نهمه حاشیه کې وایي المتوسل المتقرب من التوسل بمعنى نزدیکی جستن ووسیله خواستن، وفيه امتثال لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله، او دلت الاحاديث على جواز التوسل بالاعمال الصالحه والزوات الفاضله. عمدة الرعايه حاشیه شرح وقایه وتوسل متوسل په معنی دغه چا چې تقرب لټي الله پاک، توسل نه ماخوذ دی نزدیکی لټول او وسیله غوښتل، په دې کې امتثال دی او عمل دی په دې قول د باری تعالی چې وبتغوا الیه الوسیله، نو په دې عمل وکړه او دلالت کوي احادیث په جواز د توسل هم په اعمال صالحه او هم په زوات فاضله دوانو باندې. نو حدیث په دې دال دي چې زوات چې د اعمال صالحه او وسیله حق ده او د زوات فاضله او وسیله چې کوم ده نو دا هم څه شي ده دا حق ده، او دا آیات چې کوم دی په خپل اطلاق سره وبتغوا الیه الوسیله دوانو قسمینو ته شامل دي. په خبره دې فکر ورسېږي دغه حیثیت. نو اگر چې لکنوی صاحب په بعض نورو مسلو کې خپل تفردات خاطئه لري چې لکه هغه تاسو ته ما په نورو موقعو کې بیان کړي چې لکه کوم ځکه د حنفي مذهب نه خروج کړي لري، مطلب د امام صاحب رحمت الله علیه خلاف په بعض خبرې په حواشیو کې کړي چې هغه د جلد اول او جلد ثانی نه ټول ما دغه صفحې چې کوم دی استری، نو هغه کې خدای خطا شوی دی، هغه خطاګانې رده په خپل ځای، خو لیکن دا خبره د خپل جمهور سره موافق ده. خبره دې فکر ورسې دا خو د جمهور سره موافق دا لري شرح وقایه. مقالات کوثری ترام هغه تفسیر مظهری د لاندې تفسیر حقانی دی کنه دغه راکا مقالات کوثری کې د 378 صفحې نه د 397 پورې د 378 نه د څو پورې او د مستقله مقاله علامه کوثری صاحب لګولې ده د توسل په اثبات.
د دې ځای 378 صفحه. نو به په دې کې یو دا آیات راوړي وهم في إنكارهم محجوجون بالكتاب والسنة والعمل المتوارث والمعقول. أما الكتاب فمنه قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة بعمومها تشمل التوسل بالأشخاص والتوسل بالأعمال، بل المتبادر من التوسل في الشرع هو هذا وذاك الرغم تقول كل مبتل نفاذ. والفرق بين الحي والميت في ذلك لا يصدر إلا ممن ينتمي على اعتقاد فناء الأرواح المؤدي إلى إنكار البعث، وعلى ادعاء انتفاء الإدراكات الجزئية من النفس بعد مفارقتها البدن المستلزم لإنكار الأدلة الشرعية في ذلك. کوثری سے فرمایي کوم څوک چې انکار کوي د وسیلې نه نو د دې خلاف دلایل پیش کیږي، هم د کتاب الله نه هم د سنت نه، هم هغه عمل چې په مسلمانانو کې په تواتر د توارث سره روان دي، او هم دلیل عقلی. هر چې کتاب الله دی نو دا غي نه دا قول د الله سبحانه و تعالی دی چې وابتغوا الیه الوسیله. 378 فکر دې د صفحه توسل او وسیله په خپل عموم سره شامل ده، هم توسل بالاشخاص رحمهم الله او توسل بالاعمال، بلکې متبادر د توسل نه په شریعت کې چې کم ده نو هغه دغه توسل چې کم دی لکه څه شی دی بالاشخاص. او دا خبره اگر چې په دې باندې رجیږي پوزه د هر هغه چا چې هغه چې کم دی لکه مفتری دی او کذاب او دروغجن دی او بیا پوزه پیرجیږي. او فرق کول په مابین د ژوند او د وفات شوی کې چیرې په ژوند کې وسیله جایز شي او په وفات شوی نشي، نو دا خبره به نه صادریږي مګر د هغه شانه چې باغ کې دا عقیده رانغښتې شوی چې هغه په فنا د ارواح باندې قایل، نو دغه خبره خو مبزکی کی انکار د بعث بعد الموت ده کا. او بل دا چې په ادعا د انتفاع د ادراکات جزئیه باندې نه پس مفارقت د بدن نه پدې چې سو قایل، او هغه خو مستلزمه د انکار د ادله شرعیه وته. نو لہذا کو پات شو یو کو ژوند دی نو هغه په وسیله باندې چې کم دی لکه دعا کول دا جایز. أما شمول الوسيلة في الآية المذكورة للتوسل بالأشخاص فليس برأي مجرد ولا هو مأخوذ من العموم اللغوي فحسب. او ارشد شمول د وسیلې د په دې آیات کې هم توسل بالاشخاص ته چیرې دا بالذوات الفاضله تم شامل نو دا خالص رې نه ده او نه یوازې ماخوذ دی د عموم لغوي نه، چیرې عموم لغوي کې خو تقرب الى الله راغلی او تقرب الى الله په اعمال او په ذوات دوانو څخه کې دي، لکه یوازې دا دوانه خبرې نه دي، بل هو الماسور عن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، بلکې دا خبره توسل بالذوات الفاضله د حضرت فاروق اعظم رضي الله عنه چې کوم دی لکه منقول، حيث قال بعد أن توسل بالعباس رضي الله عنه في الاستسقاء هذا والله الوسيلة إلى الله عز وجل. ځکه عمر رضي الله عنه کله چې وسیله په عباس رضي الله عنه په استسقاء کې ونیو چې الله موږ بتاته نبی عليه السلام په وسیله دعا کوله او استاد نبی صلی الله علیه وسلم په وسیله دعا کوله، باغې نه رښتول ولدا چې د نو دا وسیله د خدای پاک ته وقته الیه الوسیله باندې عمل دی دا کار چې ما وکړ. او دا روایت په الاستيعاب د ابن عبد البر کې راوړی دی، نو دا خو د آیات کریمه شو په اثبات توسل، او بیا په حدیث شریفه ذکر کوي، او دا حدیث شریفه ونه بعد به لیکي وعلى التوسل بالانبياء والصالحين احياء وامواتا جرت الامه طبقه فطبقه. او توسل په انبیاء علیهم السلام په صالحینو په ژوند او پس وفات نه په دې باندې جاری دی امت مسلمه یو طبقه بعد د بل طبقې نه. طبقه دي ته وایي چې په دغه کومه زمانه کې دا څومره ټول امت مسلمه ای دا ټول امت مسلمه، نو د هر زمانه ټول امت مسلمه د اهل سنت والجماعت چې کم دی لکه پس دا غینه بل طبقه او بل طبقه دي ته تواتر د طبقې دا په تواتر کې له ټولو نه اعلی قسم دی، بل تواتر د اسناد، بل تواتر د عمل او توارث دی، بل تواتر د قدر مشترک په صورت البدیهی. نو لکه په تواتر د طبقه سره په اجماع د امت باندې چې کم دی لکه دا توسل راچلیدلې چې په ژوندو په پادشاو بزرګانو باندې او صالحینو باندې امت مسلمه وسیله نیسي. او بیا په کم دی لکه دلیل عقلی پیش په خبره لري فکر ورسې اله اخر ما نو دا د کوثری صاحب چې کم دی لکه څه ولا تصریح ولا په دې خبره چې وبتغوا الیه الوسیله کې مراد د وسیلې نه چې کم دی وسیله د ذوات الفاضله ده، او اگر چې اعمال صالحه هم ته مراد دي شي لکه د بعض مفسرین په قول باندې فکر دي شو او بنیادی ته ورته دا وسیله د اشخاص مراد په خبره پیش وړي. او عمر رضی الله عنه دغه وسیله ونی او بیا یې ویل چې هاذا والله الوسیله الى الله عز وجل،
دا خدای ته د وسیله ده چې الله پاک مونږ ته حکم کړي چې وبتغوا الیه الوسیله. خبره دې فکر دا د مقالات کوي خو شو خبره. تفسیر حقانی، تفسیر حقانی چې کوم دی نو دا چا لیکلی دی؟ فخر المفسرین، زبدة المحدثین، عمدة المتکلمین، فاضل اجل مولانا ابو محمد عبدالحق الحقانی الدهلوی. دا په ډیلی کې په هندستان کې اهل سنت عالم تیر شوی دی او دا هغه لیکلی. د دې نوم دی اصل کې تفسیر فتح المنان. په دې تفسیر فتح المنان کې 201 او یایمه صفحه چې تراواړي څومره صفحه 201 باقي کې فرمایي وسیلہ ہر قسم کے اچھے کام ہیں اور قرآن مجید اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور بزرگان دین بھی خدا تعالیٰ کے طرف کا وسیلہ ہے. وہی وسیلہ ہر قسم نیک کارونه دي او قرآن مجید هم وسیله ده الله پاک تقرب ته او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او بزرگان دین چې اولیاء کرام دي دا ټول د الله تعالی جانب ته وسیله دي. ارشاد اور فیض سے انسان خیرات کی طرف راغب ہوتا ہے اور انہی کے برکت سے خدا تعالیٰ کا طالب بنتا ہے. دا اولیاء او په ارشاد او په فیض سره دا انسان د خیرات او طالب شي. دا موږ تاسو ته خدای ګیره نصیب شوی دا خدای زول په خدای پړکې خدای د علم شوق نو دار د مبارکانو د صحبت او د بیعت په وجه نصیب شوی کو په بل وجه بدی وجه نصیب شوی. نو د دې بزرګانو په فیض او ارشاد سره دا انسان د خیر طالب وګرځي او بیا د دې په برکت سره خدای تعالی طالب وګرځي او معرفت ته ورسی. اور جب کہ حسنات اور سعادات کا عمل ملانا کوئی آسان بات زبانی جمع خرچ نہ تھا اس لیے اس کے بعد جاہدو فی سبیلہ ہی فرمائے ہے کہ بیا په دې لار کې مجاهده هم کول غواړي. کله چې بتنه وی چې رماد الله د ولینه بیعت کړي دی بس نور اتباع سنت ته منظورت نشته، صحبت ته منظورت نشته، آداب او خدمت ته منظورت نشته کنه او بډړه به مې وای نو لکه دا سیم نو وجاهدو فی سبیلہ بیا کې مجاهده نه دلته ګوره ټول ښه کارونه لکه نور مفسرینو چې ویلي وغیم پکې راوړل عبادت او طاعات او کنه او قرآن مجید هم پکې راوړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې اعظم د وسیلو او بزرګانی دي. دا قطبی کې چې تاسو ووایي کنه چې د نبی رسول الله نورسته په آل او اصحاب باندې درود اول واستنو محشي سوي التوي وي زکه چې د الله پاک په ذات کې چې کوم دی لکه څه شی دی غایت تقدس او پاکی ده او ذات غیب الغیب او زمونږ په ذات کې تدنس او خړواله او خیره او کدورت او زمونږ او د مبدا الفیاض جل جلاله په منځ کې مناسبت نشته. نو لابودی د یو دسه دغه نه د وسیلې نه چې هغه زو جهتین چې هم جهت ته تقدس لري چې په جهت ته تقدس او نورانیت سره د مبدا الفیاض جل جلاله نه پیښ او هم تبع د بشریت متطهره لري چې پاغي باندې زمونږ سره مناسبت چې مونږ ته افاظه او هغه نه دی مګر اول نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا آل اصحاب خلفای راشدین لهم بیا تابعین تبع تابعین لهم او بیا په هر زمانه کې اولیاء عارف. فکر دې شنو وای زکه د حمد نورسته درود و سلام ولي چې دا وسیله او دا درود شریف چې دی نو دې تم ذکر وسیله ویلې قادری شریف او سرورده شریف کې چې کم نه اسباق دي نو یو پکې دا سبق چې کم دی لکه رسې شریف درود شریف اولنې سبق هغه ته چې کم دی ذکر ناسوتی وای او دویم ته چې کم دی ذکر ملکوتی وای دریم ته ذکر جبروتی وای څلورم ته لاهوتی وای په دې ترتیب سره په هغه کې دا د درود شریف ذکر دی ته چې کم دی لکه ذکر وسیله نو وبتغوا الیه الوسیله الله ته وسیله ولا ځکه چې زمونږه په ذات کې تدنس دي وسیلې ته ضرورت ده. دا وابیان نجدیان او وابزره طبقوي چې د دنیا باچا ته خو د وسیلې ضرورت دی لکه امام معصوم رضی الله عنه چې ویل نو لکه د دنیا باچا خو د وسیلو ته محتاج دی او الله سبحانه و تعالی چې دی هغه خو وسیلو ته محتاج نه. نو جواب دا دی چې الله تعالی ته محتاج نه دی خو موږ ته محتاج ځکه الله په غایت تقدس کې او ذات غیب الغیب او وراء الورا دی او داغه په معرفت کې د خلکو عقلونه حیران دي په خبره پېښ وي نو موږ وسیلې ته محتاج او ځکه الله پاک موږ ته حکم دا کړی چې وبتغوا الیه الوسیله او دا آیات د تصوف د فرضیت لپاره په دلایلو کې اعلی دلیل دی خبره لري وبتغوا الیه الوسیله. نو دا تفسیر په منان شو د عبدالحق دهلوی رحمه الله تعالی. وسو دا دوانه تفسیر ته دی خو کې دا د پاسه دوانه شي دا د لاندې د معارف ورته معرفت القرآن والا چې دینو بعضی خبرې ته خطا شي ویلي چې دا غینه ما حواله ایستلې ده هغه
لکه د علم غیب مسلې تحقیق چې دی په کم طرز باندې کوي د عامو دیوبندیانو په طرز یا بعضې نورې خبرې، خو لیکن بعضې خبرې خیم کړي دي لکه اثبات د ذکر بالجهر خاص کر په چشتیه شریفه کې او فرضیت د تصوف او د وسیلې اثبات او وغیره کنه، لکه بعضې ښې خبرې پکې شته. نو خذ ما صفا ودع ما قدر دي، نو استشهادن ته ور باندې او په نورو دیوبندیانو حجت هم وګرځي. د صفحه 126 نه د 128 پورې جلد 3 په دې کې په دې وسیله باندې تحقیق کړی. وابتغوا الیه الوسیله 126 صفحه لیکي چې د الله تعالی قرب تلاش وسیله د وسلون مصدر د مشتق دی په معنا د من او د جوړنې کنه، یو بس چې کوم دی ملاویدل او یو بس سره چې کوم دی اتصال بلا کې بسینه او سواد ځوان سره چې کوم دی په یو معنا سره راځي وسیله یا وسیله چې هغه جوهریه قول راوړي د امام راغب اصفهاني صاحب وغیرہ وغیرہ. بیا وایي چې د الله جانب ته وسیله هر هغه شی دی چې بنده په رغبت او په محبت سره د خپل محبوب جل شانه جانب ته قریب. بیا وایي چې دی وجه نه صحابه کرام او سلف صالحین تابعین رضی الله عنهم دیو بچ کم دی د وسیلې تفسیر په طاعت او په قربت او په ایمان او عمل صالح څخه ځکه صحبت صالحین فغوته چې کم دی لکه څه شی حاصل، ځکه چې صحابه کرام ته رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت حاصل، تابعین ته صحابه رضی الله عنهم صحبت حاصل، تبع تابعین ته تابعین صحبت حاصل، خطوط بسرګانو خیر او طول قرن ثم الذين يلون ثم الذين يلون، نو صحبت خو ته خود بخود حاصل کنه. خو پکې چې کم دی لکه د طاعات او د عمل صالح او د خبرو ته پکې ضرورت. بیا دغه شان د حذیفه رضی الله عنه روایت چې مراد د وسیلې نه قربت او طاعت دی. ابن جرير صاحب هغه قول چې عطوا صاحب مجاهد صاحب حسن بصری صاحب نه نقل کړي هغه دغه چې قربت او طاعت. ابن جرير صاحب بل قول قتاده صاحب نه نقل کړي چې تقربوا الیه بالطاعه والعمل بما يرضيه، الله پاک ته خدای په طاعت سزا نږدې کوي، په عمل ما يرضيه سو ته ځان نږدې کوي. بیا غبل قول راوړي چې وسیله او اعلی درجه ده په جنت کې چې دا غینه پورته بل درجه نشته. تاسو د خدای پاک نه زما د لپاره ردی دعا کوي چې دا درجه الله پاک ما ته راکړي. نبی اسلام ته خدای پاک اسم ورکړي کومه دعا وکړو. خو خبره دا ده چې دا امت مسلمه د دې دعا وکړي نو نبی رسول الله درجین پکې اوچتيږي، او بل دا ده چې لکه د امت ته فیض رسي، ځکه شفاعت وته حاصلېږي، ځکه نبی اسلام وي حلت له شفاعت کما شفاعت ولا به حلال شو. کاده غشان وسیله یو خاص درجه د جنت کنه. بیا وایي چې د ابتدایي او متوسط درجات د وسیلې چې دیغه تمام مؤمنانو لپاره عام دي. ابتدایي او متوسط درجه او اعلی ترين درجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره ده بالاصالت. او تفسیر مظهری بیا وایي چې لکه د راسخین او اولیاء د لپاره بل وراثت د دینه چې کم دی لکه حظ او حساب. بیا د مجدد بسانی رحمت الله مکتوبه شریف حواله ورکړي قیسن الله سره تفسیر مظهری چې هغه په دې باندې تنبیه ورکړي. لفظ د وسیلې کې محبت او رغبت مفهوم شامل کنه، فتبعون يحببكم الله. دا خبره اول ټول لیکل په اخر کې به لیکي چې لفظ وسیله لغوي تشریح او د صحابه کرام او د تابعین رضی الله عنهم د تفسیر نه دا معلومه شو چې هر هغه شی چې د الله پاک د رضا او د قرب ذریعہ او د انسان لپاره د قریب کېدو ذریعہ د الله پاک دا وسیله. لکه څنګه چې په دې کې څنګه چې ایمان او عمل صالح داخل دي، نو وسلی کې معرفت قرآن والا اس میں جس طرح ایمان اور عمل صالح داخل ہے، نو اسی طرح انبیاء علیہ السلام و صالحین رحم اللہ کی صحبت و محبت بھی داخل ہے کہ وہ بھی رضا الہی کے اسباب میں سے ہے. نو په دې وسیله کې چې څنګه ایمان او عمل صالح داخل دي د غنور عام مفسرین د قول په مطابق، نو دغه سید انبیاء علیہ السلام او صالحین صحبت او محبت دا پکې هم داخل دي چې دا د الله پاک د رضا په اسبابو کې دي. اور اسی لیے ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرنا درست ہوا. د دې د وجه نه د خدای دوستان چې دي انبیاء او صالحین السلام دا وسیله جوړول او د الله پاک نه د دې په وسیله دعا کول دا درست دي، جایز دي. لکه عمر رضی الله عنه د قحط په زمانه کې عباس رضی الله عنه وسیله کو چې نبی اسلام تر مبارک او د الله پاک نه د باران دعا وغوښتله او الله پاک قبول. دغه څنګه نبینا صحابي رضی الله تعالی نبی رسول الله د دعا تلقین ورکو چې اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم رحمتك او يا محمد صلى الله عليه وسلم اني اتوجه بك الى ربي بحاجه هذه لتقضى اللهم فشفعه فيها. رواه الترمذي وغيره. ورسته په تحقیق راشي ان شاء الله. نو هغه صحابي عرض وکړي چې قربان زړون دی ما ته دعا وکړه. نبی رسول الله کو صبر وکړي غوړه د الله کو کوي دعا وکړم قربان تکلیف راته لري چې دعا راته وکړي والله شکو دي طریقه ساو داس وکړه دوه رکعات مونږ وکړه او بیا دا دعا وکړي چې الله زه تاسو سوال کوم تاسو متوجه کیږم بي نبی نو دا با چې کم دل کدا په معنا رسې سره ده د سببیت او د توسل او د وسیله سره ده. په سبب او په وسیله د نبی تاسو چې محمد صلی الله علیه وسلم نبی او رحمت دی
د په واسطه ته متوجه کېږم بیا یو ته نداء ال الغایب ومقلیا محمد صلی الله علیه وسلم تعلیم متورکه جلاسه له او زه متوجه کېږم ستا په وسیله باندې خپل رب ته زما په دې حاجت کې کنه او یا الله پاک ته دې مبارک زما د پاره چې کم دی لکه شفاعتګر وګرځي شفاعت ما ته مقبول هغه صحابي رضی الله عنه وایي چې موږ د نبی اسلام صحبت شریف نه رخصت شوی نو او دغه صحابي توري البصر رااله او بالکل بناو او هیڅ ضرر پینه او سترګې بنا شوی د نبی رسول الله والسلام مبارک برکت او دغه وسیله په برکت نو دې حدیث ته په کې به اشاره معرفت قرآن والا کړي دغه صحیح حدیث عمر رضی الله عنه چې عباس رحماني وسیله ونیول نو ګوره په دې کې د انبیاء علیهم السلام صالحین صحبت او محبت او دغه په وسیله دعا کول ځکه چې صحبت یې کې او محبت دې وسعي او جو وسیله به هم نشي کنه دغه په وسیله به دعا کې تسلوک او تصوف خدا ټول په وسیله را روان خبره پېښ دا مراقبه چې کیږي نه په هر مراقبه کې دا ویل کیږي چې په واسطه پیران کبار رحمت الله علیهم اجمعین په واسطه او په وسیله د لیو پیران مبارکانو سي الله زستانه دا قیاس پاره خبره دې فکر ونه شي آدم علیہ السلام دا غسلوی شان سره خپل خطا اجتهادي کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم دی لکه وسیله ونیول نو بل بچو کې چې هغه به د وسیلې نه مستغنی شي عمر فاروق رضی الله عنه دا غسلوی شان سره چې دویم خلیفہ راشد او په عباس رضی الله عنه اگر چې په مرتبه کې ردنه کم و دی مبارک دي شو ته خو هغه نبی اسلام سره قرابت او خپلوي ډیر نږدې و چې تریو دا په حقیقت کې په نبی اسلام وسیله نه وسیله بعد الوصال ثابتي او دا غسیلوی شان سره وسیله چې کم دی لکه ونی ولنو د باران دعای وکړه نو بخاری شریف کې راځي په سکون باران کې وخت خړوب نداري معرفت القرآن صفحه نمبر 128 او جلد نمبر 2 دغه تبیان راځي د دې تبیان القرآن مصنف چې کم دی دا علامه غلام رسول سعیدی ری او شیخ الحدیث د دارالعلوم نعیمیه کراچۍ نمبر 38 د شیخ الحدیث پاتې شوی دی او بریلوی علم دی مسلم شریف شرح هم لیکلی دا بخاری شریف شرح هم لیکلی دا قرآن مجید دا تفسیر شیده دا هم لیکلی بعض خبری دتنه خطا صادری شوی دی دغه صفحه منګه استری ده لکه د ګیره د حد په باره کې ویلي دي چې یو قبضه حد د دې لپاره نشته نو دا خبره خطا ده یا دای ویلي دي چې منافقین د نبی رسول الله د عهد نروسته چې کم دی لکه نشته نو دا خبره خطا ده قضیه د نفاق ختمېدو دا مطلب نه دی چې منافقین ختم بلکې د منافق سره نرمي کول ختم هغه زمانه کې د بعض مصالح په وجه نرمي کېده وسپنه کی او یا لکه د مثال په تور باندې په شرح مسلم کې ویلي چې پر خدواله په حکم د زمیانو کې او حال دا چې په تاویل کړي چې احکام د دې او احکام د مرتدین نو خذ ما صفا ودع ما قدر دي په نور اکثر خبري چې کوم دی هغه صحیح دی او د اهل سنت والجماعت سره موافق دي په دې تفسیر تبیان کې دی لیکي په ابتغاء د وسیلې باندې او جلد نمبر 3 دی او صفحه نمبر 171 نه 176 پورې ډیر زیات دلایل دي وابتغوا الیه الوسیله 171 صفحه باندې لیکي چې وسیله په معنا د ذریعه او د تقرب ده بیا د امام راغب اصفهاني صاحب قول پیش کړی دی بیا د علامه ابن اسیر جزري صاحب قول پیش کړی بیا د علامه محمد بن مکرم بن منظور افریقي صاحب چې د لسان العرب مصنف دی هغه قول پیش کړی صحاح جوهري قول پیش کړی وغيرها نو لغوي معنی اول کړی دا به انبیاء علیهم السلام او اولیاء کرام کې وسیله سے دعا کا جواز د دې مبارکانو په وسیله باندې د دعا جایز وای به د امام جزري صاحب قول راوړی چې په حسن حسین کې هغه فرمای چې د آداب د دعا نه د آداب د دعا کې چې د التوسل بالانبیاء والصالحین په خبره فکر ورسید حسن حسین للجزري د امام جزري رحمت الله علیه کتاب او پاغي کې چې کم دی لکه څه فرمای چې د آداب د دعا نه دادا من آداب الدعاء دا آداب د ګوره لکه څنګه چې د دعا په آداب کې دا چې حمد سره ولولي درود شریف سره ولولي دغه شان چې کم دی لکه دعا ته لاس ونیسي په اخر کې په مخ راکاږي دغه څه تکرار د دعا او الحاح د دعا وکي درې ځله کنه مختلف آداب نو بعض د آداب د دعا نه څه شي ده التوسل دا توسل د انبیاء او صالحین علیهم السلام دا د امام جزري رحمت الله علیه قول شو دایره وړي او حسن حسین سره د تحفه الذاکرین صفحه نمبر چې کوم دی 4 او بیا د ابن تیمیه یو قول راوړی اگر چې ابن تیمیه خو د وسیلې نه منکر دی او التوسل والوسیله په نوم باندې مستقله رساله پر د وسیله کې لیکلي اجماع د امت خلاف
خو یو قول د په فتاوا ابن تیمیه جلد اول او صفحه 211 کې راوړی خبره پیښ ویل او پاغي کې ویلي دي چې کله منګه وېدا وایو چې کله د الله تعالی نه دعا کوون کې د سی وای چې یا الله زستانه د فلانی په حق او د فلانی فرشتي علی السلام د انبیاء علیهم السلام صالحین او غیره په حق باندې سوال کوم یا د فلانی په حرمت او د فلانی په وجاهت داغه په وسیله سره سوال کوم پیښ ویل مطلب نو د دعا تقاضا ده چې د الله تعالی په نزد دي مقربین وجاهت ده جاه او درجه ده او نو وېدا دعا صحیح ده وری دعا صحیح نو دا د ابن تیمیه یو قول چې کم دی د ابن تیمیه په اول کې او ټیکو کنه دا خو بیروسته خراب شو خبره پیښ ویل اول کې خو چې کم دی لکه ابن قیم هم ټیکو تهذیب المدارج السالکین په نوم باندې د سلوک کتاب امریکا بلکې دا محمد بن عبد الوهاب بن نجدي چې دی دام اول ټیکو کنه باب احکام تمنی الموت په نوم رساله لیکلې ده توسل او حیات انبیاء او شهدا او صالحین په قبور کې دا ټول خبرې پکې چې کم دی لکه ثابت کړي خبره پیښ وي نو دا خلک دا ول ټیکو خو به روسته چې کم دی الله دې د ایمان د زوال او د بد خاتمه نه وسات نو روسته کې ګډوډي را لکه شاول الله ول ټیکو به روسته کې ګډوډي را خبره پیښ وي د دیوبندیانو کې بعضي دیوبندیان د سیم چې اول ټیکو د وابیانو پرد کې کتابونه ردونه کنه خبرې خو به روسته کې ګډوډي را کانو دا بیا قاضي شوکانی چې دی اگر چې ظاهری دی ولکه داغه قول امراوله دی بیا شوی مطلب باندې دغه تحفه الذاکرین صفحه نمبر چې کم دی لکه یو کم او یایم او ویلي دي چې دا ممکنه ده چې په الله تعالی باندې د سائلینو د حق نه مراد دی چې الله تعالی دا وعده کړی د چې زمانہ چې کم دی دعا کوي نو زبستاسه دعا قبلوم نو د سائلین چې دي دغه په حق تفضلی نو دغه حق تفضلی دي نو ردی په بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې هم دلیل چې کم دی لکه د قاضي شوکانی راوړی او بیا وی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په شپږ کسانو لعنت کړی دی کنه او پاغوی لعنت لګړي او بیا وی چې د هر نبی دعا قبلي نو چې د نبی دعا قبلي علی السلام دغه شانې هغه بل حدیث کې راځي چې څوک زما ولی شه حتی احببته نو چې زه خپل محبوب جوړ کما کنه نو بیا الله تعالی په خپل کرم صداغه سره دعا د قبلولو وعده کړی ده بیا شوی مطلب باندې دا حق تعالی ورکړي دی دا حق تفضلی دی بیا شوی په معنا د وجاهت او د حرمت دی چې کوم دی د حق چې کوم دی وجوبي نه دی استحقاق په معنا باندې د تفضلی دی نو بیا پاره کې الله پاک صدا وعده کړی دا چې الله پاک فرمای چې ان چې د سوال چې دی او د دعا د ځنه مسترد کړي کانو دغه محبوبین اولیاء چې دي د دعا الله پاک نه مسترد کړي فکر دې شو نو کو بعینه هغه دعا قبول شي او خدایغه بل قبول شي او بل بلا په دم شي د پښو کو اخرت تذکر شي او الله پاک نه مسترد کړي د انبیاء علیهم السلام دعا خدای نه مسترد کړي نو چې نه مسترد کړي نو دغه مبارکانو نشي ته دعا وغواړي یا پس د وصال نه داغه مزار شریف ته وی چې زه چې کم دی ای بابا جی صاحب کنه زه تا ته چې کم دی لکه سوال او کومه او ته زما د طرف الله جل شانه ته دعا او سوال وکړه چې الله پاک زما د حاجت پوره فکر دې شو نو داغه دعا خدای الله په دربار کې مستجاب ده یا ډایرک خدای ته وسیله کی چې زستا په وسیله د خدای پاک نه د حاجت غواړم په خبره پیښ دا روایت به راوړي او بیا د امام بخاری رحمت الله علیه و غیره نور روایت به مخکې لیکي چې انبیاء علیهم السلام او اولیاء کرام کې وسیله سي دعا کې متعلق احادیث بیا یو دغه حدیث د عمر رضی الله عنه چې وسیله نیولې و په عباس رضی الله عنه دغه حدیث راوړل بیا د عثمان بن حنیف رضی الله عنه حدیث چې کوم دی چې هغه ورون صحابي رضی الله عنه نبی اسلام د وسیله تعلیم ورکو هغه حدیث راوړل او بیا ویلي دي چې ابو اسحاق سے ویلي چې دا حدیث صحیح دی او علامه احمد شاکر صاحب ویلي دي چې د سند صحیح دی او بیا په نور سندي اب کله دی او بیا د نور کتابونو په حواله مراوړل لکه ترمذی ابن ماجه سنن کبرى نسائی عمل اليوم والليله نسائی عمل اليوم والليله ابن سنی المستدرك دلائل النبوه تبرانی معجم صغیر خبر معجم کبیر حافظ منذری ویلي چې دا حدیث صحیح دی د سب شراوال نو په دې چې البانی او نور وابیانو کوم جرح کړی دي نو لکه هغه ټولي باطل دي هغه جواب پر رفع المناره کې ورسته بتاس تراش ان شاء الله تعالی خبره پېښ وي او حتی کې چې ابن تیمیه او قاضي شوکانی چې کوم دی هغه دې حدیث ته صحیح ویلي او امام نووي رحمت الله علیه امام جزائری رحمت الله علیه هغه دې حدیث ته او د یا محمد صلی الله علیه وسلم الفاظ پکې دي په خبره پېښ وي او دې ته صحیح ویلي کنه دغه شان به هغه دریم حدیث شریف راوړي پېښ وي چې د سائلینو په حق باندې دغه په وسیله باندې ستانه سوال کوم یا الله ابو سعید خدری له حدیث دی بیا د امام احمد رحمت الله علیه حدیث راوړي د عبدالرحمن بن عزیز سے روایت سره
خبره فکر ورسه چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مبارک وي چې په دې کې د ټولو نه زیات چې الله ته قریب نو هغه وسیله دی الله پاک ته شوی مطلب باندې ايهم اقرب چې کوم الله پاک ته زیات نږدې دی هغه په وسیله باندې د مقربین او صالحین هم دعا کوي چې ټولو نه زیات اقرب رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره فکر ورسه بیا دغه دعا د اذان کې حدیث د شفاعت دی کې دا وابیان چې دي کنه دا ورزقنا شفاعت هټه کې نه منی دا پته خو به تی کنه دا د پښته چې کوم دا ریونډي زنديق دی کنه د به دغه پانسورین او د عهدنامین د ورزقنا شفاعت هټه کې په قلم کاټکاو ولدا په حدیث د بخاری کې نشته نو دی دغه دا ډېر ښه کار کړی دی د تبیان والا چې ته دا د ورزقنا شفاعت هټه کې هم ثابت کړي ابو درداء رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مبارک چې بکله د اذان واورید نو دعا به کوله چې اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله کې اخر او بیا په اخر کې به ویل چې د قیامت په ورځ باندې یا الله پاک موږ رته په شفاعت کې داخل کې د سوای المعجم الاوسط او جلد نمبر 4 او حدیث نمبر 3675 او مکتبه المعارف الرياض او حافظ هیثمی سے ویلي چې دې په سند کې صدقه بن عبد الله سمین دی او امام احمد سے امام بخاری سے امام مسلم سے وغيرها تضعیف ویل لري ولیکن دحیم سے ابو حاتم سے ابو احمد بن صالح مصری سے به توثیق کړي مجموع الزوائد کې لیکي او تاسو ته ویلو چې مختلف فيه راوی روایت هم د حسن د درجې نه کم نه او په استدلال کې دي خبره پېښ وي کانو دا یو روایت او بل روایت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اذان دعا کړه واوري نو د اشهد الله اله الا الله وحده شریک له اذان چې کله واوري بیا وحده شی وشهد ان محمد عبده ورسوله صلی الله علیه وسلم او بیا دا اللهم رب هذه دعوه التامه په اخر کې او د قیامت په ورځ باندې یا الله رضا په شفاعت کې منګه داخل نو وای څوک چې دا دعا وکړي د شفاعت واجب شي المعجم الكبير جلد نمبر 12 او الجامع الكبير جلد نمبر چې کوم دی لکه وم او د اولاني حدیث نمبر 12554 او د بل حدیث نمبر چې کوم دی لکه 22118 او عمدة القاری شرح بخاری جلد 5 او صفحه نمبر 1 او 33 خبره پېښ وي او دا حدیث چې کوم دی امام ابو القاسم سليمان بن احمد تبرانی سے راوړی خبره فکر ورسید معجم کبیر کانو دا بل پدې کې امداد ورزقنا شفاعت او الفاظ باقاعده راغلي او علامه حافظ هیثمی سے په مجموع الزوائد کې فرمایي چې د دې حدیث په سند کې اسحاق بن عبد الله بن کیسان دی حکیم ابن حبان د ضعیف ویل دی او باقی راویان د دې ټول ثقه دي او هغه نور شواهد هم ولشتري او بل دا چې لکه حدیث ضعیف چې د په فضایلو کې چې کم دی لکه څه شی دی حجت خبره دې فکر ورسې بیا مخه ته لیکي چې دا حدیث اگر کو ضعیف دی لیکن په فضایل د اعمالو کې حدیث ضعیف او معتبر دی په نزد محدثین بیا وای په د اذان په دعا کې وای دا کلمات هم شته چې انک لا تخلف الميعاد دام و بیا نمي انک لا تخلف الميعاد په دې باندې بیا د بهقي حدیث راوړی د جابر بن عبد الله رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د اذان د دعا چې کوم تعلیم ورکړو نو باقي کې باقاعده انک لا تخلف الميعاد الفاظم کوي انک لا تخلف الميعاد او دا حدیث بخاری شریف هم په خپل صحیح کې د علي بن عیاش په روایت سره راوړی د سنن کبرا کې لیکلي او اذان په دعا کې الوسیله او الفضیله الفاظ هم راغلي او ود درجه الرفيعه الفاظ په کې هم چې کوم دی لکه وایي څه شی دی راغلي خبره پېښ او بیا امام عبدالرزاق ابن همام سے داغه د مصنف عبدالرزاق په حواله حدیث راوړي دا اللهم رب هذه دعوه التامه دا ذکر کوي پېښ ویل مطلب باندې او بیا چې کوم دی لکه وایي چې ود درجه العالیه الرفيعه پېښ ویل مطلب باندې ورفع درجات نو دا الفاظ سره راغلي ولهذا دا كما دعاء اهل سنت والجماعه مباركان وي اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيله والفضيله والفضيله بكره غلي والدرجه العاليه الرفيعه نعم مولانا قاری سے من ارشاد الساری کی ذکر کرے وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته اثباتا باقاعده وارزقنا شفاعته يوم القيامه او انك لا تخلف الميعاد اثباتا باقاعده نو دا دعاء ټول من وعن ثابت نو دا کارم په دې سعیدی چې خپل خیر خبره پېښه بیا چې کوم دې سعیدی صاحب لیکلي چې وسیله په معنا د مرشد کامل باندې مرাজি
وای څنګه چې د ایمان په معنا راغلي د اعمال صالحات د فرایض او ادایګي اتباع سنت د محرمات او مکروهات نه پرهیز دا ټول شیونه الله پاک ته رسیدو د قرب ذریعہ او وسیله ده نو وای دغه شان جس مرد صالح اور مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایک مسلمان گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کا عہد کرتا ہے تو اس کے مسلسل نیکی کی تلقین کرتا ہے اور اس کی روحانی تربیت کرتا ہے اس شیخ کے وسیلہ اور قرب الہی کے ذریعہ میں کس کو شک و شبہ ہو سکتا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی قول جمیل میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد بیعت مرشد ہے خبر پیش نو وای څنګه چې د وسیلې نه مراد د نور صالحات دي نو مرد صالح او مرشد کامل چې داغه په لاس څوک بیعت وکړي د ګناهونو نه بچېدو وعده وکړي روحاني تربیت شروع شي هغه پیر مبارک الله پاک ته قرب ذریعہ وګرځي او داغه توجهګانې او دعاګانې او تربیت نو په دې کې چاته شک شوبه کېږي چې دا وسیله او شاہ ولی الله دغه ته وسیله ویلې ده دغه امام ربانی رحمه الله معصوم رضی الله عنه او د تفسیر روح البیان هغه چې کوم دی د وسیلې دغه معنی کوي او دغه تفسیر مظهری قرب ذاتی بلا کیف بلکې اسماعیل دی هلوی چې دی چې دا د شاہ ولی الله په نسو کې زنديق دی او د وابیانو مرګره دی او تقویه الایمان په نوم کتاب چې لیکل دا د ابن عبد الوهاب نجدی د کشف الشبهات او د کتاب التوحید ورته ترجمه ده مبارک صاحب رحمت الله علیه او د تقویه الایمان ورسړي د ایمان په ود کوي نو دغه کتاب لکه عامل ډیر غلط سړیم دی او دا ډیر دی بنديان جو په دغه باندې دوکه شوی او ګډوډ شوی نو دغه هم لیکلي دي د اسماعیل دهلوی هم لیکلي دي په سورات مستقیم فارسی صفحه 50 باندې چې اهل سلوک دی آیات لره ولاره د حقیقت د سلوک کې د هغه طرف ته چې کوم دی اشاره ګرځي او مرشد کو وسیله سمجھتے ہیں او مرشد ته چې کوم دی وسیله وایي ځکه چې حقيقي کامیابی او مجاهده پېښ ویلي مطلب باندې دا غي نمخ کې د مرشد تلاش پکار دی چې هغه ته لاره دغه وکړي چې په څه طریقه سره به درس او ستاره لپاره کم ذکر مناسب دی په څه طریقه او بیا دی وایي چې کوته د بیعت دلایل غواړي د شیخ طریقت شرایط غواړي د بیعت برکات غواړي او دغه شان بیعت د ارادت او بیعت د تبرک او بیعت او تبديل د بیعت او نقص د بیعت او تجدید د بیعت او وغیرہ نو په دې باندې ما په شرح د مسلم کې بحث کړل او فرضیت د بیعت او وغیرہ څلورم جلد مسلم کې مې په بحث کړل نو تبديل بیعت دا چې شیخ ناقص او تداغه نه بدل شي بل تلاش او نقص بیعت دا چې د حقيقي ولی الله سره بیعت مات کې او ناقص ته یا فرقه دوله او تلاش یا دنیا پرس نعوذ بالله او تجدید بیعت پس د وصال د شیخ کامل مکمل نه د بل شیخ کامل مکمل سره بیعت تازه کوي کنه وغیرہ و دا مباحث مې بیا الته کوي نو دم په خچ کم دی لکه خو کوشش به کړی دی الله پاک دې اجر ولا ورکي کنه دا هغه دغه نه واخله 171 صفحې دا 176 صفحې پورې درې پاڼې چې کم دی لکه بحث د دې وسیلې په مسله باندې کوي نو د دې زینو ته چې وګوري په خبره پېښ ونه په دې زینو کې د بریلیان چې کم دي پېښ ولې د دې قسمه دی بنديان ونه چې د پنځپيري او د وابي لمن راټینګه کړي د نوردین په درجه بهتر شو کو بهتر دي نو خبره پېښ په درجات بهتر اوس یو بریلینه کوم خبره غلطه کیږي یا د افراط تفریط یا د حنفي فقه یا د اهل سنت ماتوریدی اعتقاد یا د امام ربانو حد پر مداتونه خلاف کوم خبره کی هغه خو مستند د هغه د دیوبندینه وشو کو د بریلینه وشو او چې خبره موافقه ده په خبره پېښ ولې او د دې اکثر خبرې چې د موافقه خبره پېښ نو دا دغه حواله تبيان القرآن نو جلد نمبر 100 ده جلد نمبر 3 د دې ځای پورې تاسو ته تفسیر مظهری عبارت پیښ شو د تفسیر سواوی عبارت پیښ شو د مکتوبات مجددیه شریف عبارت پیښ شو د مکتوبات معصومیه شریف عبارت پیښ شو د دریم دفتر د ولسم مکتوب او پس راواخله د حسن حسین د امام جزیری رحمت الله عبارت پیښ شو د مقالات کوثری عبارت چې کم دینو لکه دا تاسو ته پیښ شو د عمدة الرحایه على شرح الوقایه عبارت تاسو ته پیښ شو القول الجميل مترجم اردو وغیرہ عبارت چې کم دینو لکه دا تاسو ته پیښ شو خبره دې فکر ورسید دغه شان د تبیان القرآن جلد 3 صفحه 171 تا 176 عبارت ته پیښ شو معرفت القرآن جلد 3 صفحه 128 عبارت ته پیښ شو تفسیر فتح المنان د عبد الحق دهلوی صاحب جلد 2 صفحه 271 عبارت ته پیښ شو خبره دې فکر ورسید او بیا ضیاء القرآن یو بل تفسیر دی خو هغه جلد زمانه اکرام الحق مولوی صاحب ولې دلته پاغي کې بیا چې کم دی لکه وسیلینا څنګه چې د تقرب معنی راوړي دی او د نور د وسیله به زوات فاضله او دغه بیعت مرشد او د ټول معنی ضیاء القرآن یو بل بریلوی علم دی پېښ وړي خو اکثر مسلې چې کم دی لکه ټیک په خبره پېښ نو هغه حواله چې دا نو لکه دام په توسه شمار کوي
نو د دې غنو کتابونو هغه عبارتونه تاسو ته کوم دی لکه په دې پیښو چې د دې وسیلې معنا د اعمال صالحونه علاوه د طاعات او د ترک معاصی علاوه د منزلي په جنت نه علاوه پېښوري هغه د ځان د وسیلې نه علاوه په خبره پېښوري په دې دغه سره چې کوم دی په وسیله د زواد فاضله وسم شوی دا او په دغه وسیله د بیعت د مرشد سره پېښوري مطلب باندې په دې باندې هم د وبتغوا الیه الوسیله باندې چې کوم دی لکه سره شوی پېښوري نو دا هم د وسیلې په دلایل کې یو دلیل شو په دې ځای باندې بس ته او اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وسلم.